الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو ساسو وړاندې ما د الله تبارک وتعالی د قرآن مجید سے حصہ تلاوت فرمایو الله جل شانه دی صحیح وینا صحیح اوریدل الله تبارک وتعالی دی د عمل کولو توفیق راکړي زما عزتمندو د بیان موضوع بوي د حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت او د هغه مظلومانه شهادت د هغه باره کې به ان شاء الله مختصر خبره کیږي زما عزتمندو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دریم خلیفہ دی او الله تبارک وتعالی ورته ډېر لوی مقام ورکړو د حیا او د حلم او د سخاوت او د رحمدلی یو ډېر لوی مالکو زما عزتمندو حضور صلی الله علیه وسلم خوب ویني تقریباً 6 شوال باندې نبی علیہ السلام خوب ولیدو نبی علیہ السلام فرمای ما خوب ولیدو زما سره صحابه کرام را سره دي او زه د بیت الله شریف د زیارت لپاره تلیم د دغه خوب د رښتیا کولو لپاره تقریبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 25 ذوالقعدہ باندې د هجرت تقریبا شپږم کالو حضور صلی الله علیه وسلم سره د 1400 صحابه کرامو
رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغې سره مکې مکرمې طرف ته روان شو. تقریبا 70 اوښان ورسره وو د قربانۍ دپاره. زما عزتمندو هلته مکه مکرمه کې چې کوم د مکې سردارانو هغو ته پته ولګېدل چې نبی علیه السلام د یو غټې قافلې سره را روان دی، نو هغو باندې یو ویره راغله، یو رعب پرې راغی. نو خپل جاسوسانو ته وینا وکړله چې تاسو لاړ شئ او د دو احوال معلوم کړئ چې آیا دو د جنگ دپاره راځي که د څه دپاره راځي. نو چې کله هغه جاسوسان راغله او د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو احوال یې واخیستله، نو واپس لاړل او خپل سردارانو ته ویې نه وایي هغو د جنگ په اراده باندې نه دي را روان، بلکې هغو د بیت الله شریف د زیارت دپاره را روان دي. لیکن د دې باوجود هم د هغو مکې سردارانو زړه مطمئن نه و. چې کله مکې مکرمې ته نبی علیه السلام نږدې را ورسېدو، نو نبی علیه السلام حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي ای عمره، ته د سفیر په شکل کې لاړ شو د دغې سردارانو څخه خبره وکړه چې موږ د جنگ دپاره نه راغلي، بلکې موږ د دې بیت الله شریف نه طواف کوو، د هغې زیارت کوو، بیا به ځو. حضرت عمر رضی الله عنه ته وی د الله نبی زما د قوم چې کم خلکو هغه اوس نشته، نو داسې نه چې ماله تکلیف رانه کي، بلکې بجای د دې چې عثمان غني رضی الله عنه ولېږه چې د هغې کم قوم سرداران دي نو اوس هم هغه ژوندي دي. نو نبی علیه السلام دا خبره پسندیده کړله او عثمان غني رضی الله عنه یې ورولېږو د سفیر په شکل کې. چې کله عثمان غني رضی الله عنه لاړو، د دغه قوم د سردارانو سره یو پکې ابو سفیان هم دغه ټیم کې لا ایمان نه راوړی. د دې قوم سردارانو څخه خبره کوي چې موږ راغلي یو، صحابه کرام هم دي، نبی علیه السلام په خپله موجود دی، موږ د بیت الله شریف زیارت کوو، طواف کوو، موږ تاسو سره د جنگ جګړې څه کار نشته او موږ ته صرف اجازت راکوي. هغه ورته وی موږ تاله اجازت درکو او نبی علیہ السلام ته اجازت نه ورکو. نو د عثمان غني رضی الله عنه د محبت جلک ته ګوره. عثمان غني رضی الله عنه دا چرته کېدی شي زه د بیت الله شریف نه طواف کوم، د هغې زیارت کوم او نبی علیہ السلام دې نه کوي، دا چرته کېدی شي، زه دې ته تیار نه یم. عثمان غني رضی الله عنه دغلته رکاو کو. هلته مسلمانانو کې دا خبره خوره شوله چې عثمان غني رضی الله عنه شهید کو. نبی علیه السلام د دغې ونې لاندې چې بیعت رضوان ورته ویلی کېږي، د دې لاندې د 1400 صحابه کرامو سره نبی علیه السلام عهد وکړو، بیعت یې وکړو په دې خبره باندې چې موږ به د عثمان غني رضی الله عنه قصاص او د هغې بدله به اخلو. د دغه صحابه کرامو دا بیعت د نبی علیه السلام سره د الله ته خوښ راغی. الله رب العالمین په دې باندې راضي شو، الله پې خوشحاله شو. قرآن مجید کې الله فرمائی لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. دې صحابه کرامو چې د نبی علیه السلام سره په کومه خبره باندې بیعت او وعده وکړل چې آو مونږ به د عثمان غني رضی الله عنه قصاص او د هغې بدل به اخلو. الله رب العالمین د دې صحابه کرام په دې جرأت باندې الله راضي شو، الله پې خوشحاله شو. زما عزتمندو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه په دې خبره باندې بیعت کوي. نبی علیہ السلام څه وایي؟ وایي دا لاس دا د عثمان لاس شو. یعنی نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک ته د عثمان لاس وی او په دې لاسونو باندې کېښودو. نو یو طرف ته د عثمان غنی رضی الله عنه د محبت جلک ته ګوره، لیکن بل طرف ته د مصطفی جلک ته هم ګوره صلی الله علیه وسلم. زما د پندو دې کې یو څو خبرې بهر ته راووتلې، یو څو خبرې علماو ترې راوباسلې. یوه دا خبره چې د غیب علم یو د الله ذات ته دی، د غیب علم هیچا ته نشته. د غیب علم پیغامبر تم نشته. پیغامبر چې کمې خبرې کوي وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغامبر چې کومه خبره کوي نو رب العالمین ورته فرشته رالیږي. وایي که نبی علیهم الصلاة والسلام د علم غیب وی نو نبی علیہ السلام د صحابه کرامو د سوال له صحابو سره نبی علیہ السلام بیعت نه وی کړی. او پته ولګېدل چې د غیب چابي د چا سره ده؟ د الله سره. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، د غیب علم هیڅ چا سره نشته، د غیب چابي د هیڅ چا سره نشته الا هو مگر د الله د ذات سره ده. کو نبی علیہ السلام سره په دغه ټیم کې علم غیب وی، نبی علیہ السلام صحابو سره په دې خبره وعده کړې وی چې د عثمان غنی رضی الله عنه بدل باخلو. عثمان غنی رضی الله عنه خو ژوندی و. دویمه خبره د دې نه دا معلومه شوه چې صحابه کرام دا د دین دپاره معیار حق دي، د دین دپاره معیار دي، د دین دپاره یو نمونه ده. څنګه؟ د صحابه کرامو په دې جرأت باندې الله خوشحاله شو. د صحابه کرامو په دغې بدل اخیستلو باندې رب العالمین خوشحاله شو د خپل شان مطابق. نو دې نه دا معلومه شوه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا د دین دپاره معیار حق دی او دا قرآن دا ویلی دی. الله فرمایي ایمان نه وړئ په شان د صحابو ایمان نه وړئ. نو ته ښه پېژنې که الله یې ښه پېژني؟ تا ته صحابه کرامو کردار تا ته معلوم دی که الله ته معلوم دی؟ نو داغو استاد محترم امام الانبیاء د دواړو جهانو سردارو نو چې استاز اعلی مقام والا نو سم خیال دی شاګرد به کوم مقام والی. نو دې کې د عثمان غنی رضی الله عنه مقام طرف ته اشاره شو. څنګه مقام طرف ته؟ چې نبی علیه الصلاة والسلام چې د عثمان بدل باخلو، د عثمان رضی الله عنه قصاص به اخلو. څنګه فضیلت طرف ته اشاره شوه؟ نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک ته د عثمان لاس وی، دا هغه صحابي دی. زما عزتمندو سخاوت ورته الله کم ورکړو. که د ټولې دنیا دا سخاوت والا او سخیان خلق راجم شي، زما د رب العالمین په ذات باندې قسم د عثمان غنی رضی الله عنه سخاوت ته نه رسي. بعض علماء لیکلي تقریبا د الله په لار کې څومره مال خرچه کړی و؟ 80 لاک اشرفی. 80 لاک اشرفی هغه زمانه کې 80 لاک د نن نه 40-50 کاله مخکې په 10 زره بدونه غټ پټی کېدو څوک پکې ګرځېدی نه شو. 80 لاک اشرفی دا د الله په لار کې خرچه کړي دي. د غزوه تبوک مقراله نبی علیه الصلاة والسلام د چاندې مطالبه کوي، د منبر په اولنۍ پړوی باندې قدم دی. عثمان غنی رضی الله عنه وایي سل او خان د جهاد دپاره د کافر خلاف غزوه تبوک دی مقابله ده. دویم د چاندې اعلان کیږي 200 او خان، دریم اعلان کیږي 300 او خان او تقریبا زر اشرفی تقریبا هغه راواغېستلې او د نبی علیه الصلاة والسلام لمن مبارکه کې واچولې. نبی علیه السلام د اشرفی داسې اړولې راړولې
نبی علیہ السلام سوی ما فعل بعد هذا یا ما عمل بعد هذا که عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د دې نه پس بل نیک کارونه کې دای پوره دی. علما لیکي دلته د ما دلته ما نه مراد فرضي اعمال نه دي، د ما نه مراد نفلي عبادات دي. معنی دا که د نفل عبادت نور ونه کې دا عمل هم کافي دی، دا عمل هم کافي دی. دا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دی. د هغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دی چې کله مسلمانانو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو، هلته یو کوی و د هغه اوبه خوږې وې او هغه کوی ته به وې بیر روما، په دې نوم باندې به یادېدو. دا د یهودي کوی و، اوبه هم ډېرې خوږې وې، نو مسلمانانو باندې به یې ګرانې خرڅولې. مسلمانانو ته د اوبو تکلیف و، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راولګېد او دقه کویت یې په 100,000 اشرفۍ باندې واخیستو د مسلمانانو دپاره، او د هغې کوی نه یې لوم کېښودو بیر عثمان. وسم هغه کویه موجود دی، وسم د عثمان غنی رضی الله عنه په نوم باندې دی. دا د مسلمانانو دپاره دا هغه سخي صحابي دی، دا هغه سخي صحابي دی چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه خلیفه شو د مسلمانانو، امیر المؤمنین شو، زما عزتمندو مدینه منوره کې څه وخت کې حالات جوړ شول، ولږه شوه خلکو ته تکلیف و. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د شام نه سل وخان نادل سره د ساز و سامان سره د غلې هغه یې واخیستله. نو د مدینې منورې څه تاجران راغله، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته ای عثمانه مونږ به تاله دوچن نفع درکو دا مونږ ته راکړه. وی نه دا ګران دي، ګران میلاو شوي، نفع ډېره ده، دوچن درې چند به درکو، څلور چونده، پنځه چونده. هغه وی نه 10 چونده باندې نفع راکوئ. تاجران ورته وی ای عثمان ای امیر المؤمنین، امیر المؤمنین به دغه وخت کې نه و، ای عثمان رضی الله تعالی په مدینه منوره کې زمونږ نه لوی تاجران نشته چې مونږ یې درنه وانلو، څوک یې درنه نشي اخیستلی. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته وی تاسو قرآن نه دی ویلی؟ الله رب العالمین د خپل امت ته په یوې نیکۍ کې الله پاک څومره اجر ورکوي، د یوې نیکۍ ثواب الله پاک په 10 چونده باندې ورکوي. د قرآن آیات ته من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. او اعلان یې وکړو ای د مدینې منورې مسلمانانو، دا سل اوخان چې راغلي سره د ساز و سامان راغلي، ما د رب العالمین د رضا دپاره چې کوم دی دا د مسلمانانو دپاره وقف کړله. الله دې مونږ کې سخاوت پیدا کړي، الله دې مونږه د کنجوسۍ نه وساتي. سخاوت دا الله ته ډېر خوښ صفت دی، ځکه د الله په صفاتو کې د ټولو نه بهترین او اعلی صفت هغه سخاوت دی. الله نافرمانه تم ورکوي او الله پاک چې کم سړی ګناه کې زندگی تیری هغې ته هم رزق ورکوي. بچی چې کله د ګناه کار شروع کې پلار ورته د کور نه وځه، د ګناه کار نه مراد ده چې کله دنیا نه ګټي بیا د کور نه وباسي. مونږ او تاسو الله پاک ونه وباسلو، ګناه هم کوو بیا راته هم رزق الله راکوي. زما عزتمندو دا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه مقام طرف ته اشاره ده. د نبی علیه الصلاة والسلام یعنی دا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مقام طرف ته اشاره ده چې دوه لوڼه د نبی علیه السلام په نکاح کې ورسره وي. دیو جن ورته ذی النورین ویلی کېږي، خاوند د دوه رڼاګانو والا. یو لوری ورته ورکړله، نبی علیه السلام هغه وفات شوه. بله لوری ورته وکړله، هغه هم بیا وفات شوله. دا اولنې صحابي دی چې کله حبشې طرف ته هجرت کېدو، لکه څنګه چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام د خپل بیبي سره هجرت کړی،
دغه شانتي عثمان غني رضی الله تعالی چې کله حبشې طرف ته هجرت کوو د خپل بیبي سره تلو ور د الله د دین د پاره هجرت کوو دا ډېر ګران کار دی آسان کار نه دی دا عثمان غني رضی الله تعالی عنہ دی د هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ دی یو ځل د خپل غلام دا غوږې داسې تاو کو تاو ډېر رحم دی لو غوږې ولا تاو کو لږ ساعت پس د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ویدی خوا راشه او عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د خپل غوږ داسې ښکته کو زما دا غوږ تاو کا داسې نه قیامت کې مان الله تپوس ونه کی دا عثمان غني رضی الله تعالی دا هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ دی یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل کوټه مبارکه کې ناست دی د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم خپل پونډۍ مبارک ښکارا کړې ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راضی غالبا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی و چې کله عثمان غني رضی الله ټک ټک وکړو دروازه وټکوله او आवाज وشو څوک وی انا عثمان زه عثمان یم د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پونډۍ مبارکه پټکله تپوس کېږي چې کله عثمان غني رضی الله تعالی عنہ راغی تاسو پونډۍ ولې پټکله نبی علیه السلام دا خو هغه عثمان دی استحی من الملائک د دې نه اسمان کې ملائک حیا کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرشته سوی چې کله به عثمان غني رضی الله تعالی عنہ تیرېدلو نو فرشته باندې نبی علیه د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ حیا کوله ولې حیا کوله دا ډېر حیادار صحابي ډېر حیا پکې وه او بله د څه وجې نه حیا کوله ځکه چې دا په ډېر مظلومانه حالات کې به شهید شوی و چې د خلکو سره کم ښه کړي وو کم ښه سلوک کړي وو کم مراعات یې ورکړي وو کم کارونه یې ورته کړي وو د هغې باوجود دغه بدبخته خلک راولګېدل او دا یې شهید کړو زما عزتمندو د هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ دی د هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ دی نبی علیہ السلام دے بارے کے فرمائی لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان نبی علیہ السلام جنت کے بدا ہر چا دا پارا دوسی زما دوست پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا هغه صحابی دے زما عزت مندو چې زیات تر مال هغه ټول د الله په دین باندې قربان کړو لیکن زما عزت مندو چې کله ورته خلافت میلاو شو خلافت عثمانیه چې کله عثمان غني رضی الله تعالی عنہ خلیفه شو د دې وجه نه بعض علما وایي عثمان جامع القرآن دا د قرآن جمع کوونکی و د غټو سرودونو ته ترتیب ورکوونکی عثمان غني رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه شو نو بیا د هغه کارونه هم وګوره قوم خدمت هم وګوره مدینې منورې باندې چې کم سمندر و کمې اوبه وې هغې ته مې یو غټ بند وکړو د دې وجې نه چې خلکو ته څه تکلیف میلاو نه شي چې کله خلیفه شو د جمعې دویم اذان عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې شروع شو چې کله خلیفه شو په حرم شریف مسجد نبوي کې دنه توسیع او پای کې چې کوم دې کارونه شروع کړله غالبا مسجد نبوي ته د سپین نه لرګی راوغوښتو د سپین نه د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه و تقریبا ایران دا نور زیاتر چار چاپیره ملکونه دا د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کوم دی هغه فتح شوي لیکن زما عزتمندو دې قوم ته خدمات کړي وو یو ځل دا ټول گورنران ناجمع کړل د ټول ملکونو نه او ورسره کېناستو وګورئ وی که چېرته زما نه څوک خفه ماته شکایت وکړي نن به یو وزیر کېني یو وزیر به داسې کېني وزیر خو لري خبر ناظم دې هم نه کېني MNA MP دې هم نه کېني د خلکو سره چې زما نه څوک خفه دی که خوشحاله دی د خلکو زما باره کې کومه رایه ده الله رب العالمین دې د رحم فیصلې وکړي
د دغې صحابو د جرت ته وګوره، اوس دې زمانه کې د خلکو بیادبیانو ته وګوره. نن د اسلام آباد په ځمکه باندې یو سړی کلم کل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته کافر وایي. هغه صحابي چې اولنی ایمان په محمد رسول الله راوړی، هغه صحابي چې ټول مال د رب العالمین په لار کې خرچه کړی، هغه صحابي چې دنیا کې د جنت بشارت راغلی، نن هغې ته کافر ویلی کېږي. نن قانون چپ دی، چپ قانون آواز نه چوتی. یو طرف ته توهین پیغامبر کېږي، یو وزیرم آواز نه چوتی چې بھائی ولې ګستاخي کېږي، ولې د رسول الله په شان کې ګستاخي کېږي. یو کس آواز نه چوتیږي. الحمدلله مشران متل کې ځنګل د ازمرون نه خالی کېږي، خلک شته دنیا کې الحمدلله. ننم د صحابه کرامو د وینې جوش وسم دنیا کې الحمدلله خلک شته. د مور خلاف کنځلې قابل برداشت، د پلار خلاف کنځلې قابل برداشت، د قوم خلاف کنځلې قابل برداشت، لیکن یاد ساته د محمد رسول الله خلاف کنځلې کول قابل برداشت نه دي. د صحابه کرامو خلاف لعن طعن ویل دا قابل برداشت نه دي. زما یې د پندو ړبه دي خفه شي، قسم دی هېڅوک اواز نه چوتی. او که څوک اواز چوتی یاره دا خو دوله سیاسي رنګ ورکوي، یو کس ته په خبره کې خلاص نه دی. عزتمندو یاد ساتئ د الله د دین دپاره به هر مسلمان یو موټی یو موټی. د نبوت په ختم نبوت په مسله کې به مسلمان یو موټی، د الله د توحید په مسله کې به مسلمان یو موټی. د صحابه کرامو باندې جرأت او غیرت کول مسلمان به یو موټی. دا زما پلار دی، زما رور دی، زما رشتہ دار دی، لیکن یا ساته د ختم نبوت په مسله کې د هغې خلاف پردی بدي دا به برداشت نه، دا به ما ورته نه برداشت کوو. ما ورته هم الله ګوري. زما په دې بندګانو په سینه کې د الله د دین څومره قدر دی. نن که چا معمولي مور ته کنځلې وکړې دشمنۍ ته هم تیارې. نن که د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته کافر ویلی شوی دی، یو مسلمان هم دا خبره اډو تذکیره هم نه کوي. نن که په نبي علیه الصلاة والسلام باندې څوک د جرأت او د غیرت مظاهره کوي، یو مسلمان هم نه راپاسي. الله دې کمې پیښې بعضې خلک شته دنیا کې الحمدلله، موږ د بېکاره خلکو چې تپوس یې نه شو کولی. د هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنه د هغې خلکو باندې د شفقت ته وګوره، لیکن بیا د هغه مظلومانه شهادت ته هم ګوره. هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین د حلم غر، زما عزتمندو د سخاوت غرو، د تقوا یو اهم غرو، لیکن هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنه چې کله دا ظالمان رالل او د کور نه چار چاپېره محاصره وکړله، 3 ورځې عثمان غني رضی الله تعالی عنه مانځه ته لاړو، کور کې دننه مونځ وکړو، 4 چاپېره کسان خواره شو، 1000 کسان چاپېره شو، 1000 کسان. دا باغیان نادن نشو، د دې د کور نه چاپېره شو، دننه بیا خوراک سکاک کو، ډېر ګران کار دی. زمونږ د کور نه خو 2-3 کسان چاپېره شو، څه به کوو؟ خو دغه به اسمان ته به منډه کوو، چېرته به ځمکه کې به دننه کېږو. لیکن راشه د عثمان غني رضی الله تعالی په دغې حالاتو کې هم ګوره، د هغې کردار ته هم ګوره چې په دې ټایم کې هغه کوم حالات کوي. زما یې د پندو دا ظالمان چاپېره شوي دي. صحابه کرامو د دې دپاره ډېرې حربي استعمال کړې، لیکن زما یې د پندو آخر کې عثمان غني رضی الله تعالی عنه دې باغیانو ته یو اعلان وکړو، ای خلکو ما تاسو سره څه ظلم کړی دی، تاسو ته اوبه نه وې ما دله اوبه درکړلې، تاسو د مسجد د جماعتونو د امامانو تنخواګانې نه وې ما دله تنخوا مقرر کړله، ما تاسو سره کم ظلم کړی دی. لیکن دې ظالمانو د عثمان غني رضی الله عنه خبرې په غوږ باندې رانلې. دننه ناس عزتمندو تقریبا سبا شهید کېږي. نن شپه باندې د دوانو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم خوب کې ولیدو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي عثمانه زه ستا د افطاري په انتظار باندې یم. افطاري معنی دا ستا د روژه ماتې په انتظار ناست یم. عثمان غني رضی الله تعالی عنہ چې کله سار شو پته ورته ولګېدل چې نن زما شهادت شته، نن زما شهادت شته. د خوب تعبیر په خپله باندې وباسو. دا خو هغه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام د احد په غر باندې روان دی پورته خیجي. یو ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره دی، یو ورسره عثمان، یو ورسره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی، یو ورسره حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ دی. زلزله راغله. نبی علیہ السلام خپل مبارک چې کوم دی هغه غر ته راواچولو، د احد غر ته. ټهر جاو ودرېږه، تا باندې یو د الله نبی روان دی، تا باندې یو ابوبکر صدیق روان دی، تا باندې دوه شهیدان روان دي. هغه وخت کې نبی علیہ السلام پیشنګویي وه. عثمان غني رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېدله زما د پندو دې ظالمانو 3 ورځې پس چې کوم دی دو په دې کور باندې رادن نشو، دروازې ماتې کړلې. عثمان غني رضی الله تعالی عنہ چې کله ولیدو نو عثمان غني رضی الله تعالی عنہ مانځه باندې ودرېدو. پته ورته ولګېدل چې بس دا زما د زندګۍ اخرنی وخت شروع شو. ډېره ګران د زما عزتمندو، خپل مرګ په خپلو سترګو باندې د الله د دین دپاره دا آسان کار نه دی. ښه مانځه باندې ودرېدو او د دو دا ګڼه ولیدله نو د قرآن دا آیات یې وې الذین قال لهم الناس ان الناس د قرآن قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. د قرآن دا آیات یې وې. د دې آیات تشریح څه ده؟ کله چې د مکې مکرمې خلک د نبی علیہ السلام خلاف راووتل، سازو سامان راوباسلو، نو خلکو ورته وویل چې خلک راوتې ستاسو خلاف، سامانونه هم ستاسو خلاف راوباسلې. فزادهم ایمانا. نبی علیہ السلام په دې نه یېرېدو، نور هم ایمان سیوا شو، نور هم ایمان سیوا شو، په ایمان کې زیادت میلاو شو. عثمان غني رضی الله تعالی عنہ په دغه موقع باندې قرآن دا آیات وي. یو ظالم راغی په دې مرۍ ولې لاس کېښودو، په دې مرۍ ولې لاس کېښودو، دومره زور یې ورکو، دومره زور یې ورکو د ما یې د پندو چې د هغه ساه بنده شوله. ساه نو ځان بچ کولو دپاره دا لاس وردنه کوو چې د دو دا لاس آزاد کم. بل ظالم راغی دا لاس ولې په توره باندې دا ځای ولې ووالو، چې کله په توره دا ځای ووالو لاس یې ښکته ولیدو، زور سره یې ووالو، د لاس نه وینه روانه شول، د قرآن لاندې آیات باندې ولګېدل فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. معنی څه ده؟ زما دپاره الله کافي دی، زما الله خو زما حالات اینی، الله ما اینی، زما په حالاتو باندې الله عالم دی. د قرآن د دغې آیات باندې د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د قوینه د پاسه ولګېدل. بل ظالم راغی، ظالم چې راغی په دې خېټه کې ولې توره وردن نه کړله، چې وردن نه کړل نو سې وې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او چې کله ځان په دې ونې لاندې د هغه د جسم نه وینه روانه شول او په دې وینو کې ځان ولیدو چې لت پت پکې پروت و، نو یو دعا یې وکړل اللهم انی اسألک، خدایه زه ستا نه سوال کوم، الله تا نه سوال کوم، الله ماله صبر راکړي خدایه، الله په یو لوی امتحان کې مه خدایه، او د هغې نه پس په دقه وینو کې پروت و رب العالمین ورته شهادت ورکړو. عثمان غني رضی الله تعالی عنه و ارضاه، رب العالمین هغې ته جامع شهادت ورکړو. زما یې د پندو دا دین چې مونږ او تاسو ته راغلی که نه، دې پسې شاته ډېرې د وینو نظرانې دي، ډېرې سختې تېرې شوي دي، خو الله دې مونږ سره د دین قدر پیدا کړي، الله دې مونږ د دین د بې قدرۍ نه وساتي. او زما دې د رب العالمین په ذات باندې قسمي قسم دی چې چا د دین بې قدري کړي رب العالمین ذلیله کړی دی، چا چې د قرآن بې قدري کړي رب العالمین ذلیله کړی دی. نو بعضې سلفو لیکلي، بعضې سلفو چې دغه کسان چې کوم رادنه شوي وو او په عثمان غني رضی الله تعالی باندې غزارې وکړې، بعضې وایي چې هغه ټول قتل شوي وو، بعضې وایي نه د مرګ نه مخکې ټول لیوني شوي وو، د مرګ نه مخکې ټول لیوني شوي وو. نو دا خو په دنیا کې الله لیوني کړل، آخرت کې به الله کومه سزا ورکوي. نو زما یې د پندو دا د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د هغې شهادت هغه واقع مونږ او تاسو او مختصرا طور باندې هغې فضایل مونږ او تاسو واورېدل. زما د خبرې مقصد دا دی چې د الله د عظیم دین د دې د الله مونږ ته قدرداني نصیب کړي، د
د صحابه کرامو قدردانی الله مونږ ته نصیب کړي زما د پندل صحابه کرامو خلاف سو خبرې کوي د هغو پسې لعن طعن وایي مونږ خو اسم نشو کولی خو الله د خپل دین په خپله حفاظت کوه الله په مسلمانانو کې جرت پیدا کا نن عالمي دنیا ګوري عالمي دنیا چې د نبی علیه السلام باره کې توهین وشو هغه خالد فیصل ونیولی شو نن کم مسلمان ناپاسېدو او د مسلمان په مظاهره کې ودرېدو په مظاهره کې आवाज ولګاو چې دا الګ چې کم غیرت مظاهره کړې دا رها کا دا آزاد کا قیامت کې به ما ورته نه ګورې د دې الله تپوس کوي کم مظاهره کې مونږ ودرېدو نن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته کافر ویلی کېږي د هغې خلاف کنځلې ردې بدې کېږي د نن نه یو څو ورځې مخکې کم مسلمان په مظاهره کې شریک شو الله دې کمې پېښې د دې خبرو باره کې به الله تپوس کوي نو زما د پندو مونږ او تاسو د الله د دین قدر وکړو او د صحابه کرامو د هغو عزت او قدر دا زما او ستا په سینه کې دننی رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي سم یې سم واورېد الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله زموږ زندگی عملی جوړه کړي الله زندگی عملی جوړه کړي الله عمل کې اخلاص پیدا کړي خدای د خپل دین په خپل حفاظت وکړي الله د خپل دین په خپل حفاظت وکړي خدای پاک ستا دین یتیم دی ستا جماعت یتیم دی خدای د خپل دین په خپل حفاظت وکړي الله ته خو کریم ذات الله عزت هم ستا لاس کې دی خدای ذلت هم ستا لاس کې دی څوک چې ستا د دین بې قدري کوي خدای اول ورته هدایت وکړي په سمه لاره راولي خدای که په هدایت په نصیب کې نه یو دا ګستاخی ګستاخی رسولی ګستاخی صحابی ګستاخی قرآنی ګستاخی اسلامی خدای دا خلکو باندې عذاب ورون راواچي خدای د خپل دین په خپله باندې حفاظت وکړي څونه بیماران دي ټول لپاره دعا وکړي الله صحت کامله وله ورکړي زمونږ د محله کې سیدارو بای بیمار دی هغې دپاره هم دعا وکړي الله صحت کامله عاجله مستمره ورته ورکړي څونه بیماران دي الله ټول صحت کامله عاجله مستمره ورته ورکړي آخر وقت د افاق او عظیمه کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله سنت کوي